او ان شاء الله چې دا روان الیکشن دی دا به دوه تهه اکثریت سره وړو ان شاء الله. پی ډی ایم خپلو کې شمولیتونه شروع کړیو نو موږ ورپسې تازه شو ځکه چې خان صاحب په داسې حالات دی چې هر سړی پاکستان تحریک انصاف کې شاملېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اخر سره ولاړ له اختر علي چټان دوی سره هم کم شمولیتونه چې روان دي د پاکستان تحریک انصاف دا غي باره کې به خبرې اترې کوو. شانګله کې د پاکستان تحریک انصاف کې دړادړ چې نو خلک شاملېږي څه وجه کې دي شو دغه شمولیتونه په کم نظر ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو شمولیتونه د ملکی سطح باندې چې کوم خبره روانه ده هغه سې کوو. الریډي 40,000 روټ موږ په دې حلقه غسته دي او دلته د شمولیتونو داسې سیزن نو خو چې پی ډی ایم خپلو کې شمولیتونه شروع کړیو نو موږ ورپسې تازه شو ځکه چې خان صاحب په داسې حالات دی چې هر سړی پاکستان تحریک انصاف کې شاملېږي او د نوي پاکستان په هغه سوچ شاملېږي د مدني ریاست په هغه سوچ شاملېږي. نو ان شاء الله موږ خو په شمولیتونه شروع کړلي پی کې 23 سکیم روان دي 24 سکیم روان دي او ان شاء الله چې دا روان الیکشن دی دا به دوه تهه اکثریت سره وړو ان شاء الله. مقام صاحب چې دی هغه لګیا هغه شمولیتونه کوي په شانګله کې 2 روپۍ هغه راوړي دي هغه چې ما ترقیاتي کارونه وکړو دا غي باره کې وسه دا خو اصل کې هغه کستاسو یادي جمالي صاحب لم هغه بنگلا ور کړی وا په مری کې او زموږ د نواز شریف لم بنگلا ور کړی وا گیفټونو کې هغه ټیکداري کې پیسې ګټي بیا به 2 پیسې لګي نو بیا چې پیسې ولګي نو شاباش شریف هغه راويسته ډایرکټ چې هغه وزیر اعظم شو راويسته هم دی چې مال روپۍ راکړي چې زما جیب مړ شي چې زه بیا الیکشن کې پیپ ورکم او بیا الیکشن کې خلک والم خو ان شاء الله دغه شی نشتی مونږ چې کوم پروګرام روان کړل سوشل میډیا په ذریعہ باندې میډیا تاسو په میډیا په ذریعہ باندې اسی خلک اویر شه دي شعور راغله ان شاء الله دې پیره به خلک د نوي پاکستان او د مدینه ریاست د لپاره عمران خان له ووټ ورکړي او عمران خان خو دې ټیم کې ګولې خړلې بزان باندې زمونږ د پر خپل جانم مخامخ کړل نو ان شاء الله چې میدان کلیر دی.